चीजा कौम तुझे मिलके अगर साथ शैतान रजीम अपना आगाज तिलावत कलाम पाक लो दावत ورکړی ټول عام چې منګه د مسافرو د لپاره قرنطینه سنټر امبولانس هسپتال په هر ایرپورټ کې دا ورکو هغو ته چې کوم مسایل دي هغه تاسو نور مطلب هغو دا مړي زمونږ کېږي د هغو دپاره ایمرجنسي بنیادو باندې کرونا وایرس کې چې کوم مړي وشي پکار د موږ پښتانه هڅه پرېږدو خپل مړي نه پرېږدو پکار چې د هغې مجال ته راکړی شي د دې نه علاوه چې کوم د هغو پاسپورټونه اقامې ختمې دي په ایمبیسۍ کې هغو ته کوم مشکلات دي هغه دې ختم کړی شي فاصله وساتئ دلته ګول دایرې چې کمې دي په هغې ودرېږئ پروګرام نه دی شکر کوئ صحافیانو ذمہداري د هغوی به د پروګرام ټول به هغې اخلي انټرویوانې به مالي پروګرام به چلئ زما شته دا ذمہداري ده چې وروسته لاړ شو وروسته पेट्रोल चोर हुकूमत पेट्रोल चोर हुकूमत आटा चोर हुकूमत चीनी चोर हुकूमत محترم ओवरसीज पाकिस्तानियान دا زموږ محسنین دي او د دې ओवरसीज पाकिस्तानिانو د لاسه نن زموږ انغري ګرم دي په کورونو کې زموږ د ژوند نظام روان دی دا هیروز دي د پاکستان او تاسو به حیران شئ چې پاکستان کې کاروبار بند دی روزګار بند دی معیشت په کته روان دی خو د دې نه باوجود هم په 13 میاشت کې او د هغې نه 13 میاشت کې ओवरसीज د تیر کال په نسبت زیاتې پیسې پاکستان ته رالیږلي 24 ارب ډالر ریمیټنسز 40 ارب ډالر دا سالانه دا پاکستان ته دا ओवरसीज پاکستانیان دا رالیږي دا د 22 کروڑ پاکستانیانو د آمدن نه د ایکسپورټ نه زیات آمدن دا هیروز دي په ړومبي ځل په 80 کال کې هغوی په تکلیف کې دي ځکه چې د کرونا وبا په ټوله ځمکه د ځمکې په څلورو کونجه کې دا وبا ده بلکې په سمندرونو کې د امریکې بحري بیړۍ چې په سمندرونو کې روان دي هغې ته هم کرونا وبا ورننوتې ده نو په دې وجه باندې هغوی په تکلیف کې دي په 80 کال کې په ړومبي ځل ओवरसीज پاکستانیان هغوی مدد غواړي هغوی سپورټ غواړي هغوی په تکلیف کې دي وروڼو په داسې وخت کې زمونږ حکومت ओवरसीज پاکستانیان چې دا محسنین دي هیروز دي د مکمل طور باندې دا بېیارو مددګار پرېښي او بېیارو مددګار څنګه پرېښي بېیارو مددګار داسې پرېښي دي چې په تیرو 2-3 میاشتو کې دا تقریبا 47 लाख ओवरसीज پاکستانیان دا زمونږه دا په خلیج ممالک کې 26 लाख دا په سعودي عرب کې دي 15 लाख په اماراتو کې دي او د عمان غوندې وړوکې ملک کې 2,20,000 پاکستانیان دي 47 लाख 350 لک پاکستانیان دا صرف په میډل ایست کې دي په خلیج کې دي او دغسې زموږ بچي په چین کې زموږ طالب علمان دي په قرغیزستان کې د سعودي عرب په جامع ام القرا کې دا زموږ طالب علمان دي په جامع ازهر کې زموږ طالب علمان دي دا ټول په ملیشیا کې زموږ پښتانه پاکستانیان دي دا ټول ओवरसीज پاکستانیان په تکلیف کې دي تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر आवाज को कोई ना अल्लाह यू बखा او دا ओवरसीज पाकिस्तानियान دی حکومت بالکل بېیارو مددګار پرېښي لہذا زه په دې موقع باندې د حکومت د دې رویې مذمت کوم د دې رویې شدید غندنه کوم او مختصرا ستاسو په دې مجلس کې د سواد په دې ګرمه توده خاوره د سواد د پښتنو په دې علامتي احتجاج او درنا په دې کې دا مطالبه کوم چې زموږ دغه ओवरसीज پاکستانیان چې راتلل غواړي مریضان دي بیماران دي دا د فوري طور پاکستان ته راولي او اوپن سکای پالیسی بیا یې په 10 کاله کې دا پاکستان ته نشي راوستی امارات اتحاد سعودي ایرلاین
ایر عربیا کویت ایرلاین بحرین ملیشیا ایرلاین ټولو انټرنیشنل ایرلاین کمپنیو ته د اجازت ورکړي چې هغوی دا پاکستانیان راوچت کړي چې څوک دلته راتلل غواړي او ولي او دویم دا چې زمونږ مړي هلته پراته دي د پښتنو مړي پراته دي د پاکستانیانو مړي پراته دي او په ویډیو کې تاسو به کتلي پښتنو په خپلو دیرو کې ایر کنډیشن ته خپل مړي ایښي دي یو هفته پراته دي د پاسه پې د واورو پاکستانیان د 3 میاشتو نه بېروزګاره شوي دي زما پښتون هلته څه کار کوي یا ګاډی چلوي یا په دکان کې دکانداري کوي یا په باغ کې او په پټي کې زمینداري کوي او دا 3 واړه کار د 3 میاشتو نه بند دي هغه سره د خوراک پیسې نشته هغه سره د ټکټ پیسې نشته نو په کار دا ده د شرم خبره خدا ده چې حکومت په خپله ټکټ دوګنا کوي د دې غاړې به خالي چاس ځي او دا غاړې به اوورسیز راولي نو د خالي چاس پیسې به هم د اوورسیز نه دا د ظلم دی دا استحصال دی نو دا ټکټ دی ورته نیم کې نیم 50% 50% ډسکاونټ او چې کم لوټ مار شوی دی اوورسیز اربونی روپے حکومت وګټلې زلفي بخاري وګټلې او وفاقي وزیرانو وګټلې هغه ټکټ چې په 1500 په 600 په 200 درهمه او ریال باندې په 3.5 درهمه او ریال نن ملاويږي او په سفارش باندې ملاوي دا لوټ مار د غریبانو پښتنو ورسي سره د حکومت او د وزیرانو کو د دې ظلم د زره چیف جسټس اف پاکستان نه مطالبه کوم سو موټ اکشن دیوالي او د دې د انکوایري وکړي زما دا مطالبه ده چې امبیسی څومره سفارتخانې چې دي هغه د ریلیف سنټر کې بدلې کړي 40 غنټې دې کولاوي 3 شفټې دې چلي او د دې ټلیفون دې کولاوي او هغه د اوورسیز پاکستانیانو دا درد دا تکلیف دا مشکل دا اوري د سعودي عرب چې کوم سفیر دی دا هغه په سینه کې د غوښې زړه نه د ګټې زړه دی زموږ دا مطالبه ده چې په سعودي عرب کې د پاکستان کوم سفیر دی د ریاض په سفارتخانه کې د پښتنو سره ډېر لوی ظلمونه وکړو فوري طور دې دا سفیر برطرف کړی شي فوري طور دې دا سفیر برطرف کړی شي زمونږ دا مطالبه ده او پی ایف د اوورسیز پاکستانی فاونډیشن دی دا په سمجھ کې نه راځي د پټرول په تاریخ کې په انټرنیشنل مارکیټ کې عالمي منډه کې د پټرول قیمت دومره لاندې نه راغلی لکه نن سبا چې دی بین الاقوامي سټورونه د پټرول څومره چې دي هغې خلکو ته وایي زموږ نه پیسې والې مونږ دله مفت پټرول درکو او د دې پټرولو د اړو دپاره چې ستاسو کوم خرچ راځي په ټرانسپورټیشن د هغه ټرانسپورټیشن پیسې زموږ نه والې خو زموږ دا سټورونه خالي کوي په ټوله دنیا کې د پټرولو دا حل دی د پټرولو خریدار نه ملاویږي د پټرولو کمپنیو والا سټورونو والا وایي چې موږ دله پیسې درکو په پیسو والا دا پټرول ویسئ چې دا سټورونه مو خالي شي او په پاکستان کې داسې خریخواره ناست دي داسې غله ناست دي داسې ډاکوان ناست دي چې هغوی په دې پټرولو په دې دومره لوی مارکیټ کې په پاکستان کې او بالخصوص په خیبر پختونخوا د سوات په خاوره باندې دا پټرول دا د دې قحط شروع کړی دی او دا شاټ کړی دی 75 روپے حکومت پٹرولو قیمت مقرر کرے په یو لیټر پټرولو کې حکومت 40 روپے نن سبا ګټي 40 روپے په 25 روپے دیتا پټرولو لیټر پریوزي د ترانسپورت خرچ پکې واچي منافع پکې واچي دا 30 روپے جوړيږي 40-45 روپے کم از کم دا په یو لیټر پټرولو کې د پاکستان د عوامو حکومت ګټي یکم جون نه یو 75 روپے لیټر د پټرولو قیمت مقرر کړي هغه نه پاس پټرول نشته پټرول شته ملک خډیر دي خو پټرول مافیا پټرول شاټ کړی دي او 75 روپے والا پټرول په 150 په 200 په 300 روپے لیټر خرڅي خلک په ذلیله کوي او خلک په لوټي د خلکو په جیبونو ټاکا چي او د خلکو سرمنې وباسي او دغه د پټرول مافیا دا په پارلیمنت کې ناسته ده دا په کابینه کې ناسته ده دا د پی ټی آی په سفرو کې موجود ده دکه غلي دي دکه ډاکوان دي چې په ټوله دنیا کې پټرول څوک اخلي نه خریدار ورته نه ملاویږي او زما په وطن کې خریدار ته په 300 روپے لیټر دا پټرول نه ملاویږي د شرم خبره د حکومت لپاره ما پرون په سنټ کې دا خبره وکړه په سنټ کې دا خبره وکړه زه د چانه یریږم نه جماعت اسلامي د جرأت پارټي ده دا د همت پارټي ده دا د غیرت پارټي ده چې د ځمکې نه د سپومې او د خلا نه ځمکې ته ګوري
نو دوه سيزونه په نظر راځي یو دیواری چین د دیواری چین ډیر لري د خلانا د سپومینا په ځمکه باندې چې ته ګوري نو صرف دیواری چین په نظر راځي او نن سبا په خیبر پختونخوا په سوات کې د پېټرول پمپ ته چې دا لوی قطارونه دي دا د سپومینا په نظر باندې راځي دا ظلم دی دا تذلیل دی د پښتنو دا تذلیل دی د پښتنو چې دا د پښتنو سره د حکومت وکړو او ان شاء الله پښتون قوم دا د ان شاء الله مونږه بدلالو ما په جاس کې په پروتوکول سره لندن ته ولېګو شوګر مافیا ګندم مافیا آټا مافیا پېټرول مافیا دا ټول مافیا په حکومت کې راستي نو زمونږ د خیبر پختونخوا پېټرول دا پی ټی آی حکومت پټ کړی دی عمران خان پټ کړی دی محمود خان پټ کړی دی د پی ټی آی صوبایي وفاقي حکومتونه پټ کړی دی او دا پېټرولي حکومت دا به پېټرولي حکومت په نوم سره په تاریخ کې یادېږي او دا کسې زمونږ وروڼه اوړه پټ کړي دي 1200 روپۍ دا یو بوره اوړه دا د دې قیمت سیوا شوی دی اوړه خو بنیادي ضرورت دی د پېټرولو ګراني دا همګیر ګراني ده د اوړو ګراني دا همګیر ګراني ده او دا ظلم دی نو دا پېټرول مافیا او که آټا مافیا دغه دواړه مافیا دا په دې حکومت کې ناست دي وروڼو خلکو ته به ډېر څه باغونه خول وی به د شرم خبره ده وی به زه د مدینې ریاست جوړوم ته د مدینې د ریاست دعوه کې او په 28 رمضان باندې د پی آی اے جاز را پریوته او په هغې کې 300 کسان شهیدان شول په ټول پاکستان باندې اختر دا په سوق کې تیر شو یو طرف ته کرونا وه او بل طرف ته د اختر نه یو ورځ 2 ورځې مخکې دا 300 پاکستانیان چې کورونو ته تله بچونه تله جاز ته شهیدان شول وزیر اعظم د هیچا دواله لا نړه وزیر اعظم د هیچا تعزیت لا نړه که د ګرانۍ مسله ده که د لوډ شیډینګ مسله ده که زموږ نور حقوق دي د هغه ټولو دپاره به راپاسو پی ټي آی فراډ دی پی ټي آی دوکه ده پی ټي آی فریب دی پی ټي آی یو ټرن دی پی ټي آی جعلي حکومت دی پی ټي آی دایمه غلام دی پی ټي آی د مافیا حکومت دی ډاکوان او خله په دې په کابینه کې ناست دي دا مسترد کوو او د دې خلاف به تر هغې پورې جدوجهد کوو تر څو پورې مو چې پر مخې راغورځولي او د عوامو سره چې دا کوم ظلم شوی دی د دې انتقام ورته نه اخیستی دی وروڼو زه په دې موقع باندې پرایویټ سکولونو سره د خپلې یکجهتۍ اظهار کوم د هغې مطالبات تسلیموم او حکومت نه دا مطالبه کوم چې پرایویټ سیکټر بالخصوص په خیبر پختونخوا کې 40% د تعلیم بوج اوچت کړی دی دې پرایویټ سکول اسوسییشن سره کینې د دې مسلې واورئ او د دې چې څومره مطالبات دي د هغه ټول مطالباتو مونږه تایید کوو مونږ یې حمایت کوو او د هغې په جدیت کې به هغې سره مونږه مرسته او کومک کوو وروڼو